چې د دشمن په سرحداتو باندې پیره کوي، نو د دشمن په سرحداتو باندې یو ورځ پیره دا د دنیا او د ما فيها نه بهتره ده. واتقوا الله او د الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون، امید دې چې تاسو کامیاب شئ. نو دا امید دې مخاطب ته راځي، تاسو د الله نه ویریږئ او تاسو دا امید لرئ چې کامیاب شئ. سورۃ النساء کوم پوښتنه سورۃ النساء بسم الله الرحمن الرحیم دا په ترتیب جمعی سره څلورم سورۃ ده او په ترتیب نزولی کې 92م سورۃ ده. د سورۃ ممتحنین وروسته نازل شوه ده. د دې کلمات 3940 3940 او حروف چې دي 16030 شپاړس زره او 10 حروف دي په دې سورۃ کې. د دې سورۃ ربط د ما قبل سره ده چې مخکې سورۃ مدنی او دا سورۃ هم ګوره دې سیم لیکلي سورۃ النساء مدنیه، نو په هغې کې چې کوم مضامین ذکر شوي وو هماغه مضامین دلته هم الله پاک بیانوي. دویم ربط پکې دا دی چې د مخکینی سورۃ په اخر کې تقوا ذکر شوی وو، واتقوا الله، او د دې سورۃ په اول کې تقوا ده، دې ته تشابه الاطراف وایي، بعض علما دې ته تسبیح وایي. دارنګه مخکې سورۃ کې قصه د احد و تفصیلا، دلته ما بقیه د قصې د احد الله پاک ذکر کوي. یا ایها الناس اتقوا ربکم، یا ایها الناس پدې کې الله پاک خطاب کوي یعم المکلفین من لدن نزل الى یوم القیامه. اول قول پکې دا دی، راجح قول پکې دا دی چې دا آیات چې د کومې ورځې نازل شوی دی د قیامت تر ورځې پورې چې څومره انسانان دي دې ټولو ته الله پاک فرمایي چې یا ایها الناس، نو دې ټولې دنیا ته خطاب دی. من لدن نزل الى یوم القیامه، د کومې ورځې نه چې دا آیات کریمه نازل شو تر ورځ د قیامت پورې ټولې دنیا ته خطاب دی. ها غلامان پکې داخل دي کنه دي داخل؟ اکثر علما فرمایي چې یا ایها الناس په دې کې غلامانو ته خطاب دی، ځکه غلامم په الناسو کې ور داخل دی. او بعض علما فرمایي چې نه، غلامان په الناسو کې نه دي داخل. د دې وجه دا ده چې منافع د عبد دا د مولا دي، نو فلو کلف که غلام مکلف کړي شي لکان صرفا لمنافعه الى غیر سیده، نو دا منافع د غلام منافع ته ووفته، د مولانا غلام ته ووفته. نو غلام وی مکلف نه دی، ولی که غلام مکلف شي نو منافع د غلام به د مولا نشي، بلکې منافع د غلام به د غلام شي. لیکن دا توجیه ضعیفه ده. ګوره منافع د غلام د مولا دي، ټیک د مالونه د مولا دي، خدمت به د مولا کوي، خو د دې منافعونه بعضې شیان مستثنا دي. مثلا وخت هم دی، نو مولا ورته امر وکړو د یو کار چې د ځمکه جارو که یا اوبه راوړه، او وخت هم دی د عبادت، نو دی به د مولا خبره نه مني، دی به د عبادت کوي. په مطلب پوه شو؟ او دارنګې دویمه خبره دا ده چې خرج العبد عن خطاب الجهاد والجمعة والعمرة والحج. دویم دلیل بعض علما وایي چې په دې کې خطاب غلامانو ته نه دی، ولی که خطاب غلامانو ته شي نو غلام بم جهاد هم کوي، د جمعې مونځ بم کوي، عمره بم کوي او حج بم کوي. نو دا خو په غلامانو نشته، نو معلومیږي دا چې دا خطاب هم غلامانو ته نه دی. لیکن دا توجیم ضعیفه ده، ځکه غلام باندې چې جمعه جهاد او عمره او حج نشته دا بدلیلین ده، په مستقل دلیل باندې ده. د دې داسې مثال دی لکه په مسافر چې نشته او لکه په مریض چې نشته. نو په مریض باندې د جمعې مون نشته، په مسافر د جمعې مون نشته، نو ته خو داسې نشي ویلی چې دی مکلف نه دی. نو په غلام دې نه وي، نو د ده په باره کې هم داسې نشي ویلی چې دا مکلف نه دی. راجح دا دی چې ټول انسانان پکې داخل دي، غلامي که غیر غلامي. نو یا ایها الناس الف لام استغراقي دی. دا آیات کریمه چې کله نازل شو دا غینه شروع تر قیامت پورې چې څومره انسانان دي ولو که غلامانی دې ټولو ته الله په خطاب کوي چې یا انسانانو اتقوا ربکم، د خپل رب نه وویریږئ. په خبره پوه شوئ؟ غلامان خو پکې داخل شو، ښځې پکې داخلي دي که نه دي داخلي؟ بعضې علما فرمایي
چې خزي په دې صيغه کې نه دي داخلي چې اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ظاهرا پکې خزي نه دي داخلي او حناف